نو دا ځنې پکې پیدایشي هغه یو کې نه وي هغې له زمونږ اسلام مکمل تفصیل کړی دی په فقه کې د ده به څه کېږي دی که مړ شي جنازه به څنګه وي دی چې کمدنو لوی شو بلوغ وقت ته ورسېد د 15 کالو شو دی به اوس د هلکانو سره حساب و که جنکو سره به حساب و دا مکمل تفصیل که د ده څوک پلار مړ شي یا رور مړ شي او دی میراث کې شي نو د ده به څومره حصه وي د هلک حصه وي که جینۍ حصه وي دا ټول تفصیل اسلام کړی دی ټول تفصیلي کړی دی دی دا ووایي په بل کې وایي موږ چې کمدنو د هغوی حق پیش کوو دا د هغوی حقونه چې هغوی له موږ دا اختیار ورکوو چې دی له اختیار دی که ځان هلکانو کې حساب وي او که ځان جینکو کې حساب وي وایي ستا او ستا ی الله ته هم وایي چې په انګلیش زه پوهېږم خو له موږ نه پوهېږو څه دیتا وای ٹرانسجینڈر ہوئی دیتا وای ٹرانسجینڈر ہوئی دیتا پو انگلش کے انٹر سیکس ہوئی دیتا پو انگلش کے ٹرانسجینڈر نہ ہوئی ٹرانس دا ټول خلق پیجنی ٹرانس پر ٹرانس بدلے توے لکھیگی بدلے توے لکھیگی او جین دا چے کمدنو جنس توے لکھیگی دا جنس ته ویل کیږي د ټرانسجینډر مطلب دا دی تبدیلی جنس پاغي کې تبدیلی نشته پای کې ښکارا کول دي او دې کې تبدیلی ده او چې دا نه و مقصد دا نه نو ته ستا الله وای تا ته درخواستونه سوره پیش شوي دي په 2 کاله کې په 2018 کې دا بل پاس شوی دی دا خو ښکاره شو او په 2020 پورې په 2 کاله کې 28,000 کسانو درخواستونه پیش کړي دي 14,000 کسانو درخواست پیش کړی دی سړو چې موږ د ښځې شو او نورو پیش کړی دی 14,000 جینکو چې موږ د هلکان شو موږ له شناختي کارت بدل کی د دې څه مطلب دی او چې د چا دپاره بل پاس شوی دی پای کې صرف او صرف په سالم پاکستان کې 30 کسانو درخواست پیش کړی دی 30 کسانو پای کې 9 ویلي دي چې موږ د جینکو سره حساب شو او 21 ویلي دي چې موږ د چې کمدنو ښځو سره حساب شو هغې سره حساب شو دا بقایې چې دي نو دا عامو خلکو درخواستونه پیش کړي دي چې موږ د چې کمدنو چا هلکانو ښه هلکانو چې موږ د جینکۍ شو نو چې دی په شناختي کارت کې جینۍ شوه نو دا حقیقي جینۍ شوه د خدای سره دی څه دی هلک دی دی چې اوس د پاکستان په قانون کې جینۍ شوه نو دی چې واده کوي نو جینۍ د هلک سره واده کوي که د جینۍ سره د هلک سره نو دی هلک د هلک سره څه وکړو واده وکړو نو دا دې ته دغه د اجازت دی که یو جینۍ په جینۍ مینی نو دارې چې کمدنو ورسره واده کوي که هلک په هلک مینی نو دارې ورسره واده کوي دا ایمان دی او دا چې په اسمبلی کې ناست دي دا ایماندار نه دي د دوی ایمان ولې مقابله نشي کولی دا آواز نشي پورته کولی چې دا څه دي او څه نه دي دا زموږ ایمانونه صرف د شناختي کارډه پورې پاتې شوي دي او دا چې کمدنو که بیا هلک د جینۍ په پوسټ باندې نوکري کوي نو کولی شي او جینۍ که د هلکانو په پوسټ نوکري کوي نو کولی شي او هلک که بیا فیملی پارک ته ځي نو تلی شي او جینۍ که بیا د هلکانو پارک ته راځي نو راتللی شي او بیا په ټیمونو کې داخلېدلی شي هلک د جینکو په ټیم کې او جینۍ د هلکانو په ټیم کې پای کې داخلېدلی شي دارونو زما ستا ایمان چیلنج کوي دا یو مثال نن ښکاره شو که درته یې وشمارم چې څومره قوانین دي چې د الله رب العزت د کتاب خلاف دي نو ته به حیران شي چې دا موږ ته چې زوتی چې زموږ آیین به اسلامي دا صرف او صرف تر خولې تر حده ده در خولې تر حده ده ورونو ایمان دې ته ویل کېږي چې د ځان مقابله وکړي او د عالم مقابله وکړي د ځان مقابله وکړي او د عالم مقابله وکړي الله تعالی د فرعون یو ماحول ذکر کړی دی یو فرعونی ماحول ذکر کړی دی
نن دنیا کې فرعونی ماحول لے د فرعونی ماحول څه مطلب دی د فرعونی ماحول مطلب دا دی چې دا چې کمدنو هر سړی ځان حکمران وګڼي چې زه خوددار یم زه په خپل ژوند جوړونکی یم ما ته د هیچا ضرورت نشته دی که زه خپل ژوند په هره طریقه جوړوم دا د فرعون خبره وه چې موسی علیه السلام فرعون ته وایي رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين فرعون وتوي قال لمن حوله الا تسمعون دا دلا سوي وي موسى عليه السلام توي ربكم ورب آبائكم الاولين فرعون وتوي ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون دا دماغ خراب دی دې ماحول نه خبره نه ده چې دلته یوازې زمونږ چلیږي د بل چا چلیږي موسی علیہ السلام توي رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون چې چا په اختیار کې نور راخی جولی او نور ډوبولی صحیح ده کنه دا دلیل د موسی بابام پیش کړو ته یاد ده کنه فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر خود موسی علیہ السلام مقابله کې چې اغا دنیاوی لحاظ سره ډیر هوښیارو او ډیر سنجیدو چې کله پړ شو نو موسی ته وایي لئن اتخذت الها غیري لاجعلنك من المسجونين لئن اتخذت الها غیري لاجعلنك من المسجونين فرعون ویلو انا ربكم الاعلى یو طرف ته ایمانو او بل طرف ته فرعونو ٹھیک ده ننم یو طرف ته ایمان او بل طرف ته فرعونیان دي چار یو وای منگ ځان له چې کمنو قانون جوړول شو منگ تا د مولا د اسلام اجت نشتا او منگ تا چې کمنو د فرسوده نظام نعوذ بالله ضرورت نشتا ما ځان سره ربکم ستاسو رب سنازل کړی دی تربیت ته پدې کې اسلام پدې کې قانون دی نو وی اساطیر الاولین اساطیر الاولین مخ کې دور سره لګیدو اخلاق پاکستان اخلاق پاکستان مخ کې دور سره لګیدو اوس دور ډیر جدید دی ډیر ماډرن دی اوس دور سره لګي دا پخواویلی شوی دی اوسم داوی اخ کا فرعونیان دی پاغ فرعون التکی دی ایمان مقابل و فرعون سرام حالتا کا حدیث الجنود شتے کنا حدیث الجنود فرعون و سمود فرعون سر لخ کری دی و فرعون ازل اوتاد فرعون سر زور دے زور دے وسرا فرعون سر ما دادا هذه الانهار تجري من تحتی فرعون سر جکم دنو وحدی دی منصبون دی فرعون سر سکیمون دی یو طرف تا فرعونیت تے او بل طرف تا ایمان دے سدے موسیٰ علیہ السلام سرام او دا موسیٰ شاگردانو سرا طاقت دسشی دے دا ایمان دے خوشوی دا خو ایماندار پا ایمان سدی کلک دی نو چا گھٹلی دا ایمان گھٹلی دا وَلَن نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ ایمان راو چت شو د یو سو منټو مسلمانان دي خو ایمان زړه ته کوز شوی دی په صحبت د یو نیک سړي باندې صحیح ده کنه هلکه هغه جادوګر چې وو جادوګر هغه موسی علیه السلام سره سبق ویلو ها
عالمانو صحیح ده هغه ایمان د کم ځای نه زده کو د صحبت د موسی نه پیغمبر چې وی دا د ایمان ډیم وته وامه که ګریډ وته وامه چې کم شی وته وامه دا د ایمان یو خزانه وي د ایمان یو سوي خزانه وي د دې وجنه د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې یو صحابي چې یو منټ د نبی علیہ السلام صحبت نصیب شوه دی سوره یو منټ د دنیا ټول اولیاء د راجم شي د هغه صحابي د خپل خاورې ته نشي رسیدلی دا اوله هغه د ایمان د ګریډ نه ایمان حاصل کړی د ایمان د څه شي نه د ګریډ نه دا د موسی صحابه دي د موسی سدي صحابه دي بس د موسی په صحبت کې چې لږ سات پاتې شو نو بس د هغې زړه ته ایمان څه شو رادن نشو چې رادن نشو یو طرف ته فرعون دی زور دی ارس دی وَإِلَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا بِهِ مِنَ الْبَيِّنَاتِ یو طرف ته دلیلون دی بل طرف ته فرعونی ډالری دی صحیح ده که نه فرعون ورته نه وی انکم لمن المقربین این لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین مزدوری به راکئ وی آو تالی سٹ پوم شئی تشب پیسی نا احده بم سکم یواز پیسی نا احده بم سکم درکم یو طرف تا ده فرعون احدی دی لگ فکر کوئی یو طرف تا ده فرعون ڈالری دی داغا وقت چسوی کنا ده فرعون ڈالری دی او بل طرف تا ده موسیٰ بینات تی موسیٰ سدی بینات تی ایمان کی دم رزور دے چی ڈالرو بائلا احدو بائلا او بینات اگٹلا چا اگٹلا بینات اگٹلا یو طرف تا دو قرآن آیاتو ندی او بل طرف تا دو زور اورو زور دے زور اورو زور دے او بل طرف تا دو زور اورو لالچو ندی زور اورو لالچو ندی چه کم ځای کی توجه کوئی چه کم ځای کی حکمت فرعونی وی کم ځای کی سیاست فرعونی وی آغا ځای پکار دے چوب کلیمی پوانا شوئی چه کم ځای کی سیاست فرعونی وی نو آغا ځای کی پکار دا همسا دا موسیٰ همسا دا چا دا موسیٰ نن وقت کی امسا دا موسیٰ قرآن کریم نے صحیح دا کنا دا موسیٰ دا موجزہ وازمونگ دا نبی دا موجزہ دا صحیح دا کنا چکلا ایمان نوی نو تد سیاست فرعونی پتیار کی تک کولے نشی پاغی کی تک نشی کولے قرآن کریم لن نؤثرک علی ما جاءنا به من البینات والذی فطرنا فقض ما انت قاض یو طرف تا دا فرعون جابریت تے دا فرعون ظلم دے دا فرعون تے خانی دی دا فرعون زورون دی دا فرعون وحلو ٹکولی لأجالنک من المسجونین دا فرعون سزاگانی دی او بل طرف تا ایمان دے ایمان را بیدار شو وی فقض ما انت قاض کول آستی آزاد غڑای می اگدا جب می آزاد او تورا دے تیرا ویچے سکای نو تب وی چی دیرو کے سباو کی انما تقضی هذه الحیاء دا پوچھے جوان با ختم کی معمولی غنطہ کی دا معمولی جوان با ختم کی کون کہتا ہے کہ موت آ جائے تو مر جاؤں گا میں تو دریا ہوں سمندر میں گر جاؤں گا کم زائد مرگ چرتا دے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ الہم دا غم اخلاص کے الہم دا غم سکی دا دا غمونو دنیا دا دا فکرونو دنیا دا دا سوچونو دنیا او دا دا تکلیفونو دنیا چه مرگ راشی الہ دا دینس شو آزاد شو نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبی اوست رونو قرآن کریم دا ایمان جوڑی دا مجالس
دار داسې قسم ایمان د تیارولو دپاره دي د قرآن کریم درسونه د قرآن کریم اوازونه رونو دار دې دپاره دي دی چې کم دی نو دا ختم ځان لهم کولی شو خدای پکې موږ راجمع کړو چې موږ چېرته د ایمان او د یقین خبره واورو د چا خبره واورو د ایمان او د یقین نه پکې موږ بار وکړه نه هسې چې کم دی نو ځینې ځینې خلک خفه کېږي لکه خفه کېدل نه دي پکار دا خو د ایمان او د یقین څه ده خبره ده چې د الله رب العزت باندې ایمان داسې جوړ کا چې سالمي دنیا مقابله سکی او کی الله تعالی دې زمونږ ایمانونه کی او الله تعالی دې موږ د قرآن او د حدیث د مجلسونو نه بهرور کی الله تعالی دې د ټولو ناس ته قبول کی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. صحیح شو دستار بندی کیږي.